الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم و عزتمند و ناظرین و سامعین، نن دا الله جل جلاله د برگزیده بندگانو نه یو بنده سیدنا سفیان ثوری رحمت الله تعالی علیه مبارک تذکره کول غواړم. دی مبارک د اجتهاد په درجه باندې فایز و. څلورمې صدۍ پورې د دې مقلدین دا موجود، د هغې نه پس بیا د دې چې کوم مسلک و یا کم مذهب و د هغې نه پس هغه ونه چلیدو. الله جل جلاله دی مبارک د ابتدا نه د تقوا او د زهد دغه نعمت نه سرفراز کړي و چې د خپلې زمانې چې کم خلک وو هغوی دې له یو خاص لقب ورکړی و او دې ته به د تقوا غر ویلو. او ولې به نه وه چې د بچپن د دې د تقوا دا عالم و چې کله دوی د مور په ګېډه باندې و نو یو ځل دا مورې چا کره میلمنه شوه او هغه د بل دین سره تعلق ساتونکي وه. د څنګه چې ورله هغې دعوت ورکړو د خوراک او د مور اراده وکړه چې زه دا وخورمه، نو سفیان ثوری رحمت الله تعالی علیه مبارک د مور بیبي په ګېډه کې اضطراب شروع کو تر دې پورې چې هغه مور بیبي د هغې زنانه نه معذرت وکړه چې زه دا نشم خوړی، ما ته تکلیف او عذر دی. دا د دې د بچپن د هغه زهد او تقوا د مور بیبي په ګېډه کې دا حالم او د توبې تایب کېدو تذکره دا ده چې دوی خپله وفرمایل، سیدنا فرید الدین عطار رحمت الله تعالی علیه ذکر کړي دي چې دوی خپله وفرمایل چې یو ځل زه جومات ته دننه کېدمه او زما ګسخ په جومات ته دننه وته، ما ته د غیبه نه دا آواز وشو چې ای ثوري دا ته څه کې د شریعت د تعلیماتو خلاف ورزي کې؟ وی زه د هغې ورځ نه هغه وخت په ما باندې وی داسې غشي طاري شوه چې زه بېهوشه شومه او بیا د الله جل جلاله خوف په ما باندې غلبه شو او ما بیا توبه وویسته او د الله جل جلاله احکاماتو ته مې خپله ملا وتړله. او فرید الدین عطار رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې ردی د زهد او د تقوا دا عالم و چې یو ځل په لاره کې روان دي، وی د خپې په غلطۍ سره یو پټي کې ولګېده، وی همدغه دوران الله جل جلاله د غیب نه یو آواز پې وشو چې ای ثوري دومره بې احتیاطي نه ده پکار. نو چې د چا د تقوا او د زهد دا عالم وي چې الله جل جلاله په لږه غلطۍ باندې هغه ته توبیخ کوي، هغه منې کوي، نو د هغه د تقوا به څه عالم وي. همدا وجه ده چې خلیفه وقت دی مبارکو سره مونځ کو، نو خلیفه وقت چې دی خپل لاس په دې ږیره باندې داسې ووهو، د مونځ دوران کې مونځ کوي او داسې لاس ووهو. د سیدنا سفیان ثوری رحمت الله تعالی علیه ورته وفرمایل چې دا د مونځ حقیقت نه دی چې تا په دې مونځ کې دا لاس ووهو. نو خلیفه وقت د مونږ نه پس ورته وایي چې خاموش
ده ورته زه خاموشه به نه پاتې کېږم، زه خو د حق وینا کوم. خلیفه وقت په جلال کې راغی او وی چې دا پانسی کوي. سبا چې کله پانسی خیجي دغه دور یو بل جلیل القدر محدث او کامل ولی الله سیدنا سفیان ابن عیینه رحمت الله تعالی علیه موجود وو. د پانسی دا وخت قریب وو. سیدنا سفیان ثوری رحمت الله علیه دا خپل سر د هغې مبارکو په دې پتنانو مبارکو باندې ایښی او آرام یې پې کو. چا ورته وي چې د پانسی وخت قریب دی، دوی مبارکو فرمیل زما زره برابر هم یره نشته، وی ما خو حق بیان کړی دی. او دغه وخت کې وایي چې خدایه دا خلیفه هو ما په ناجایزه طریقې باندې زما د قتل اراده لري، نو څه ناڅه بدله دله پکار ده، صرف دومره خبره وکړه. نو فرید الدین عطار رحمت الله تعالی علیه مبارک فرمایي په دغه وخت کې دغه چې کوم خلیفه دی او د ده چې کوم وزرا دي کومه ځمکه باندې ناستې وي، هغه ځمکه په منځ باندې وچوده او دغه خلیفه سره د خپلو وزراو په دې ځمکه کې دننوته. چې کوم بل خلیفه بیا د هغه قایم مقام شو، نو هغه سیدنا سفیان ثوری رحمت الله تعالی علیه د پیروکارو د عقیدتمندو نو. نو بیا یو ځل دی مبارک بیمار وو، نو دغه بل خلیفه چې کوم د هغه په ځای باندې ناست دی، نو هغه یو طبیب واسطه ورله چې ستاسو علاج وکړي. چې کله هغه طبیب ورغی او د هغې قارورۍ راواغسته او هغې کې د هغې چې کومه تجزیه یې پې پیش کوي چې دا قاروره خو د داسې یو هستی ده چې د هغه جګر د الله جل جلاله د ژرې نه پاش پاش شوی دی، ټوکړه ټوکړه شوی دی، او په دې قارورې کې د هغې ذرات دي چې په کم دین او کم مذهب کې داسې خلک موجود وي هغه دین باطل نشي کېدی. او د اصل نه دا طبیب دا یهودي و او په همغه ساعت هغه کلمه وویله او مسلمان شو. نو بیا چې کله خلیفه وقت ته پته ولګېده چې ما خو طبیب مریض له لیږلی و، وی ما ته څه پته وه چې زه مریض طبیب له لیږم. نو دا د هغوی مبارکو شان او عظمتو چې الله جل جلاله ورله کم مقام او کم مرتبه ورکړې وه. الله جل جلاله د داسې اولیاء کرامو د فیض د داسې اولیاء کرامو د مناقبو د بیان توفیق مونږ ټولو له راکړي. واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.